یو ډېر زبردست انسان ناست دی، هغې به راغواړم چې هغې میر اوس دپاره هم ډېر څه لیکلي دي. ریډیو دلبر او ریډیو پاکستان دپاره یې هم ډېر کار کړی دی. خو هغه به راغواړم د خدای بخلي اقبال جان صاحب په یو دوه شعرو چې کوږې دواړه د خوږې دي لکه ګوړه، کوږې دواړه د خوږې دي لکه ګوړه، او ته ماشوم غوندې راځه په ګړه بړه، او چوټي وغواړه چې سوات ته چېرته لاړ شو، چوټي وغواړه چې سوات ته چېرته لاړ شو، لوی کوته کې په ځان مه یارېږه مړه. ډېره مننه. رینګل روار صاحب تپاس دی چې سټیج ته راشي. ملګرو زه اول دا خبره کوم چې دلته ملګرو کوم شعر و شاعري دلته چې ملګرو کومه ښایسته شاعري وکړه، زه په معذرت سره دا وایم چې دغسې شاعري خو ما نه ده کړې. به هر حال زما شاعري د دې نورو ملګرو نه لږه شان جدا ده. په ملګري خبره وکړه چې په ټوله خیبر پښتونخوا کې صرف یو کس و چې زما او د هغه شاعري برابر وه چې هغه و میر اوس تنګیوال. ما به هغه له لیکل کول زما شاعري ده، طنز و مزاح، هغه له ما ډېرې زیاتې لطیفې خبرونه یو څه بل څه لیکلي دي. نو زه به تاسو ته وکړم یو څو لطیفې او بس خپله ټوکو ټقالو شاعري. داسې کار وشي وایي یوې ښځې خپل خاوند ته وویل، نه یو کلي کې شور و، ماسخوتن ټیم و، یو کلي کې ډېر زیات شور و. نو ښځې خپل خاوند ته وویل ته راته ورشه چې دا شور د څه دی. چې هغه سړی ورغی تپوس یې وکړه، خلکو ته یې ویله دا شور د څه دی. هغې ورته ویله د اوبو په دې ټینکۍ کې چا زهر اچولي وو، هغه زهر خو دې مونږ لرې کړه، خو تاسو چې کورونو ته لاړ شئ نو څوک اوبه ونه څښي. هغه سړی چې کور ته راغی ښځې ته تپوس وکړه، ورته ویې دا څه چل و. هغه سړی ورته وایي مړ یې سم نیسي اوبه وڅښه او سم له بله بل د دې بعضو ښځو څه عجیبه عادتونه وي. والله هغه خاوند ته سپېږمۍ هم نشي راکړی. یو سړی بیمار و، ډاکټر له ته نه ملګری نه و، ځان سره خپله ښځه په ملګرتیا کې بوتله. نو اوس هغه بیمار دننه ډاکټر سره ناسته ده، هغه ځای بار ناسته ده. هغه ډاکټر ورته یې وروره په تا کې خو هېڅ فرق نه شته، بس ته خو یو غم راګیر کړی او چې دی غم نه نه بېغمه شوی نو د رغېدو څه علاج دې ما ته نه نشته. هغه سړی ورته وایي ډاکټر صاحب په مزه وایه بار راته ناسته ده. او بله یوه ښځه مړه وه، نو بلې ښځې ورته ډېر زیات ژړله. خوا کې یو دوه ښځې ناستې وې، نو هغه یوه دې بلې ته ویله وایي دا ښځه ورته ډېر زیات ژاړي، دا بیا ټیکي نګوري. هغه بله ورته وایي نه یاره نګور ته څوک دومره نه ژاړي، دا بیا لوري. ښځې ورته مخ راواړوي، ما ستاسو خبرې واورېدې، وایي نه مې نه لور ده او نه مې نګور ده، وایي بل مې په چرګه خرڅه کړی، پیسې ورته پاتې دي.